په ویترو کې د دعای قنوت حکم څه دی؟ یوه مسله. دویم چې دعای قنوت در نه پاتې شي نو څه به کې؟ دوه مسلې. او که چاته مشهور دعای قنوت اللهم انا نستعینک دا نه وي زده نو د دې په ځای بله دعا ویلی شي او که نه شي نو او یو دا که د دعای قنوت څه حصه سړی ووایي نو آیا په دې باندې دا کمپلیټ کیږي، مکمل کیږي که نه؟ په دې باندې سجده سهو شته دی که د دعای قنوت څه حصه سړی ووایي. نو اولنۍ مسئله چې دعای قنوت دا حکم څه دی؟ دا واجب دی، فرض دی، څه دی؟ نو دعای قنوت حکم دا واجب دی. دعای قنوت دا دعا ویل په ویترو کې اللهم انا نستعینک دا واجب دی. بل که د چا نه دعای قنوت پاتې شي نو دی به څه کوي؟ که د چا نه دعای قنوت پاتې شي خطأ نو دی به سجده سهو کوي او په سجده سهوې سره به دا پوره کیږي. او که نه قصدن یې پرېږدي نو مونځ یې راسره کیږي نه. او که سجده سهو یې ونه کړه او وریاد شو ته نو دوباره به واپس دا به ویتر کوي واپس. او که چاته مشهور دعای قنوت نه وي یاد او دی بله دعا وله ورځي نو آیا دا پکې بله دعا ویلی شي او که نه مطلق دعای قنوت به وایي که نه صرف دا کوم خاص دا چې مشهور دی دا به وایي؟ دا مسئله دا زده کړئ اهمه مسئله ده چې آیا که چاله دعای قنوت نه ورځي نو دی پکې بله دعا هم ویلی شي. صرف دا نه ده چې دا دعا به پکې وایي، خو بهتره خبره دا ده چې کوم مشهور دعای قنوت دی اللهم انا نستعینک دا دعای قنوت دا چې پکې وایي نو بهتره خبره ده. که د دې نه علاوه بله دعا یې وویله ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا یې پکې وویله، بله یې پکې وویله، بله یې پکې وویله نو د دې سره د دې دعای قنوت چې کوم دی کمپلیټ کیږي، سجده سهو پې نشته دی. که یو سړی پوره دعای قنوت ولی نه ورځي اللهم انا نستعینک و نستغفرک داسې حصه یې وویله نو په دې سره هم د باندې سجده سهو نه لازمیږي. که لږ یې ووایو پوره ونه وایو او لږ یې ووایو نور یې پرېښودو نو بیا هم سجده سهو پې نشته دی، مونځ کیږي. نو دا یو درې څلور مسایل دا د دعای قنوت باره کې دا ما تاسو ته ذکر کړه. نو امید د رب نه دا ده چې تاسو به زده کړي وي او د داسې بهترین او اهمو ښایسته مسئلو معلوماتو دپاره زموږ سره اوسیږئ او دا ویډیو د ثواب په نیت د خپلو ټولو دوستانو سره شیر کړئ چې تمامو دوستانو ته ورسي. د هغې وجه دا ده که یو سړي ته یو مسئله نه یاده او دا زده کول غواړي چې یاره زه دا مسئله زده کړمه او څوک شته نه چې ورته یې وښیي نو که ته او ما دا ویډیو شیر کړو او یو کس ته ورسیږي او هغه دا مسئله زده کړي نو زما او ستا پکې ثواب وي. د قیامت په ورځ زمونږ عملنامې به بندي خو چې یو داسې د خیر کار د نیکۍ کار مونږ کړی هغه به ټول عمر په مونږ پسې راپسې نو د ثواب په نیت د خپلو ټولو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ.